الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي او زپاکی نه بیانو ما دخپل زانا ان النفس یقینا دا نفس لأمارة خامخا دیر خودن کے دے بسوئی د بدئی الا ما رحم ربی ما سوا د اغه نفسنا چې رحم پیوکی زما رب ان ربی یقینا زما رب غفور الرحیم ډیر بخونکی او ډیر مهربان دی وقال الملك او ویل بادشاہ ائتونی به راولی د یوسف علیہ السلام ماتا استخلصه جزی خاص کما لنفسی د خپل ځان د پاره فلما کلمه نو هر کله چې خبرې وکړي دا غسرا قال نو ویل دی یوسف ویل دی بادشاہ انک اليوم یقینا تدننا لدینا زمون سرا مکینن مرتبی ولی امین امانتداری قال نو ویل یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض مقرر کما په خزانو د زمکی باندې انی حفیظ یقینا ز حفاظت کوونکی علیم فیما وکذالک او دغه شان مکننا زیور کمنګال یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمک کی یتبوأ منها چې حاصلاو به د دینا حیث یشاء چرته چې بداغه خوخوا یا یتبوأ منها چې دی بوسیدو پاغي کی حیث یشاء چرته چې به غختل نصیب برحمتنا رسو منګه خپل رحمت لرا من نشاو چاته چې وغواړو منګه ولا نضيع اجر المحسنین او من نه بربادو اجر د نیکانو ولا اجر الاخرت یو خامخا بدله د آخرت خیر غردا للذین آمنوا دا کسانو د پاره چې ایمان راوړي وکانو یتقون او دی ویریږي د الله نه وجاء اخوة یوسف او راغ لورونه د یوسف علیہ السلام په دخلوا علیه نو داخل شو په د باندې فعرفهم نو هغه پیژندل دیو لرا وهم له منکرون او هغوی د یوسف علیہ السلام لره ناشنا ګڼونکي ولما جهزهم هر کله چې تیار کو د دیو د پاره بجهازهم سامان د دیو قال اتونی نویل یوسف علیہ السلام راولی ماتا بیاخل لکم اغورور ستاسو من ابیکم چستاسو د پلار نده علا ترون آیتاسو نگوری انی اوفل کیلا چی یقیننز پورورکوما پیمانا و راشن وانا خیر المنزلین او زو دیر خیما د میلمستیا ورکون کنا فإن لم تأتونی بیهی کچر دتا سران وستو دغه خپل رور لره ماته پلا کیل لکم نو نشته دی راشن ستاسو د پاره اندي زما سره ولا تقربون او ماته به نږدې نه راځئ قالو نو ویل دیو سنراود عنه زر دی چې موږ به مطالبه وکړو د هغه اباهو د پلار د هغه نه و انا لفاعلون او یقینا موږ خامخا دا کار کوونکي یو وقال لفتيانه ویل یوسف علیہ السلام خپل خادمانو ته اجعلوا بضاعتهم کی دوی قیمت د سامان د دیو اجعلوا کی دوی بضاعتهم قیمت د سامان د دیو فی رحالهم په بارونو د دیو کی په پیټو د دیو کی پراشن د دیو کی لعلهم يعرفونها کی دیشی چې دیو او پیجنې دی لرا اذن قلبوا الى اهلهم کله چې لاړ شي خپلوانو ته خپل اهل ته خپل کور ته لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دیو واپس راشي واپس به بیا خامخا راځي چې هغه پیسې خو په دې کې بیرته پرتې دي داسې نه چې دا هغو نه ير شوي نو واپس به راځي یا به ورسره هلته بیا ورسره پیسې به نه نو چې دا پیسې ویني نو چې پیسې شته دی واپس ځو نور راشن راوړو فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې هغې لاړل خپل پلار ته قالو نو ویل یا ابانا ای زمونږ پلاره منع منا الکیلو
منع کړی شوی دی زموږ نه راشن فارسل معنا ته ولیږه زموږ سره اخانا زموږ ورور نقتل موږ به راشن راوړو و انا له لحافظون او یقینا موږ د ده حفاظت کوونکي یو. قال نو ویل یعقوب علیه السلام هل آمنکم ایا زه اعتماد وکم په تاسو باندې علیه د ده په باره کې الا کما امنتکم مگر څنګه چې ما اعتماد کړو په تاسو باندې علی اخیه د ده د ورور په باره کې من قبل مخکې فالله خیر حافظا الله تعالی غوره دی حفاظت کوونکی خی حفاظت کوونکی دی بهتر حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین او د الله تعالی د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی. ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دیو کولاو کړه هر کله چې دیو پرانستل او کولاوې کړه متاعهم سامان خپل وجدوا بضاعتهم نو بیا یې موندو قیمت د سامان خپل قیمت د مال خپل ردت الیهم چې واپس کړی شوی دیو ته قالو نو دی ویل یا ابانا ای زموږ پلاره ما نبغي موږ نور څه غواړو هذه بضاعتنا دا زمونږ مال دی دا زمونږ پیسې دي ردت الینا چې واپس کړی شوی دی مونږ ته ونمیرو اهلنا او مونږ به غله راوړو خپلې کورنۍ ته ونحفظو اخانا او حفاظت به کوو د خپل وروره ونزدادو کیل بعیر او زیات به راوړو مونږه بار د یو اوښه راشن د یو اوښه ذالک کیل یسیر دا پیمانه د اسانه دا راشن دی آسان په بادشاه باندې. قال نو ویل یعقوب علیه السلام لن ارسله هیڅ کله به ونه لیږم دی لره معکم تاسو سره حتی تؤتونی تر دې چې تاسو راکئ ماته موثقا من الله پوخ لوز په نوم د الله تعالی لتأتوننی به چې خامخا تاسو به راولی د لره ماته الا ان یحاط بکم مگر دا چې راګیر کړی شوی تاسو ټوله الا ان یحاط مگر چې ګیرو کړلی شوه بکم په تاسو ټولو باندې ټول مړه کېدی نو بس صحیح ده. فلما اتوه هر کله چې هغې ورکړله د یعقوب علیه السلام ته موثقهم کلک لوز خپله قال نو ویل یعقوب علیه السلام الله علی ما نقول وکیل الله تعالی په هغه څه باندې چې موږ یې وایو ذمهوار دی. وقال او ویل یعقوب علیه السلام یا بنیه ای زما زامنو لا تدخلوا من باب واحد من نوځئ په یوه دروازه باندې وادخلوا من ابواب متفرقه او ننوځئ په دروازو جدا جدا باندې وما اغنی عنکم او زه نشم لرې کولی ستاسو نه من الله دا حکم د الله تعالی نه یا د عذاب د الله نه من شیئن څه شی ان الحکم الا لله نه دی حکم او اختیار مگر صرف د الله سره دی. علیه توکلتو په دې الله باندې ما ځان سپارلی وعلیه فلیتوکل المتوکلون او په دغه الله دی توکل وکي توکل کوونکي ځان دی وسپاري ځان سپارونکي. ولما دخلوا هر کله چې دیو داخل شو او ننوتل من حیث امرهم په هغه طریقه چې حکم ورته کړی ابوهم پلار د دیو ما کان یغنی عنهم نو دا یعقوب علیه السلام چې لرې کړی وی د هغې نه من الله د حکم د الله نه من شیئن څه شی الا حاجتا فی نفس یعقوب لیکن دا یو ارمانو په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضوا چې پوره یې کو هغې لره وانه لذو علم او یقینا دا یعقوب علیه السلام خاوند علم لما علمناه د وجر دینا چې علم ورکړو مونږ دته ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات د خلکو نه پوهیږي. ولما دخلوا على یوسف هر کله چې دیو داخل شو په یوسف علیه السلام باندې آوا الی نو زی ورکه د خپل ځان سره اخا او خپل رور ته قال نو ویل یوسف علیه السلام ورته ویل یوسف علیه السلام انی انا اخوک یقینا زستا ورور یما فلا تبتئس ته مه خفه کیږه بما کانوا یعملون په هغه څه باندې چې دیو به کوله. فلما جهزهم هر کله چې تیار کړه دیو دپاره بجهازهم سامان د دیو سامان د سفر د دیو جعل السقایته نو کی خودلی پیاله کې خودله دا
د اوبو څکلو دپاره چې کوم لوښی دی نو هغې کېښو جعل السقایة کېښودلی پیاله فی رحل اخیه په سامان د خپل ورور کې ثم اذن مؤذن بیا آواز وکړو یو آواز کوونکي ان یتها العیر ای قافلې والو انکم لسارقون یقینا تاسو خامخا غلی قالو نو دی ورته ویل واقبلوا علیهم او را مخامخ شول دیو ته ماذا تفقدون څه څیز تاسو ورک کړی دی قالو نو هغه د یوسف علیه السلام چې کوم پوج و هغې ورته ویل قالو هغې ورته ویل نفقد سواع الملکي مونږه ورکه کړې ده پیمانه د بادشاه ولمن جاء به او د هغه چا دپاره چې راتلی وکړه په دې سره حمل بعیرین بار د یو اوښ دی وانا به زعیم او زه په دې باندې ذمهوار یم قالو نو دې ورته ویله تالله قسم دی په الله لقد علمتم یقینا تاسو ته پته ده ما جئنا چې نه یو راغلي موږ لنفسد فی الارض چې فساد وکړو په ځمکه کې غلا خو فساد دی وما كنا سارقین او نه یو موږ وما كنا سارقین او نه یو موږ غلا او غلاګر قالو نو هغې ورته ویل په ما جزاؤه څه سزا به یې د دې غله ان کنتم کاذبین که چېرته یې تاسو دروغجنه قالو نو هغې ویل جزاؤه سزا د هغه به دا چې سزا د هغې من هغه څوک دی وجده چې وموندلی شي دا پیمانه فی رحله په سامان د هغه کې فهو جزاؤه نو همدا کسبه بدلی د دې بس هغه پکې نه صحیح نو کذالک نجزی الظالمین دغه شان بدله ورکوو موږ ظالمانو ته دغه شان سزا ورکوو موږ ظالمانو ته فبدأ پس شروع یې وکړله باوعیتهم په لټولو د سامانونو د دیو قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د خپل ورور نه ثم استخرجها بیا یې راویستله دا پیمانه من وعاء اخیه د سامان د خپل ورور نه کذالک کدنا لیوسف چې څوک اعتراض ونه کړي کذالک الله وی دغه شان کدنا لیوسف چل ښودلی و موږ یوسف علیه السلام ته ما کانا نو دا یوسف علیه السلام لیاخذ اخاه چې رانیولی وی خپل ورور لره فی دین الملک په قانون د بادشاه کې دین په معنی د قانون سره هم راځي نو قبر کې یو تپوس کېږي وما دینک ستا د ژوند د تیرولو قانون څه دا تپوس شته ما کان لیاخذ اخاه نو دا یوسف علیه السلام چې نیولی خپل ورور لره فی دین الملک په قانون د بادشاه کې الا ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله تعالی نرفع درجات اوچتو منګه درجې من نشاو د چا چې موږ وغواړو وفوق کل ذی علم او د پاسه د هر عالم نه علیم یو لوی عالم شته دی قالو نو هغې ورته ویل ان یسرق که چېرته د غلا کړي فقد سرق اخ له یقینا غلا کړې وه د ده وروره من قبل مخکې فاسرها یوسف نو پټه وساتله دې خبرې لره یوسف علیه السلام فی نفسه په خپل زړه کې ولم یبدها لهم او ښکاره یې نه کړه دیو ته قال نو په زړه کې ویل انتم شر مکانا تاسو ډېرې بدې مرتبې والی والله اعلم الله تعالی ډېر ښه پوهه دی بما تصفون په هغه څه چې تاسو یې بیانوئ قالو نو هغې ویل یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له ابن یقینا د پلار دی شیخن بوډا کبیرن زیات عمر والده پخذ احدنا تو ونیسا یو کس زمنګه مکانه د په ځای باندې انا نراک من المحسنین یقینا منګینو تعالی را د نیکانو قال نو ویل یوسف علیه السلام معاذ الله ز پناهی غواړم پناهی پنوم د الله ان ناخذ دا چې زراونی سما الا من مگر هغه څوک وجدنا متاعنا چې موندلی دی مونږه سامان خپل عنده د هغه سره انا اذا لظالم او که داسې ونه کړو که نه او بل پکې ونه سو نو انا اذا لظالمین یقینا موږ به شو په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نه فلما استیأسو هر کله چې هغوی نا امیده شو منه ددنه خلصو نجیا نو جدا شو جرګه کوونکي قال کبیرهم ویل مشر د دیونه الم تعلمو آیا تاسو ته پته نشته ان اباکم چې پلار ستاسو قد اخذ علیکم اخیستی و تاسو نه موثقا من الله
پوخ لوز د الله په نوم باندې ومن قبل ما فرتم او د دین مخکم تاسو کمې کړو کوتاهی کړي وا فی یوسف په بار د یوسف علیه السلام کې فلن ابرح الارض نو زب همیشه ما په دې ځمکه باندې جدا ونه شم درې ځمکې نه فلن ابرح الارض زب همیشه ما په دې ځمکه باندې حتی یاذن لی ابي تر دې چې اجازه راولېږي ما ته زما پلار او يحكم الله لي او یا فیصلو کې الله تعالی زما د پاره او مړشم وهو خير الحاکمین او د الله تعالی دې ډېر ښه د فیصلې کوونکو نه ارجعوا الى ابيكم زي تاسو واپس لاړ شئ خپل پلار ته فقولوا ورته وایي یا ابانا ای زمنګ بابا ان ابنک سرقا یقینا استاز وغلا کړی دا وما شهدنا او من گواهی نه کو الا بما علمنا مگر پاغه سبانه چې مونږ لیدلی وما كنا للغیب حافظین او نه مونږه د غیب حفاظت کوونکی واسال القريه التي او تپوس وکا د کلیوالو اغنا كنا فيها چې مونږ و پاغه کې ولعير التي او د هغه قافلین اقبلنا فيها چې مونږ راغلیو پاغه کې وإنا لصادقون ويقنا من رشتنيو قال نويل يعقوب عليه الصلاة والسلام بل سولت لكم أنفسكم بلکې خیسته کړی تاسو 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 امرن یو کار پس صبر جمیل نو زب صبر کوم صبر خیسته عسى الله نذر چې الله تعالی ان یاتنی بهم جميعا ایاتینی بهم جميعا چراب ولیما تاغی ټول انه هو العلیم الحکیم یقینا دغ الله تعالی په یو د حکمت والده وتولى عنهم او مخی واړو د دیونه وقال ویل یا اسفا هی افسوس زما علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې وبيضت عیناه او سپین شوی سترګې د من الحزن د وجد غمنا فهو کظیم او دې ډک د غما ډیر زیات خپاو قالو نو ویلو تالله قسم په الله تفتو تذکر یوسف تا همیشه تذکر یوسف چې یاد یوسف لرا حتی تکون حرضا تر دې چې شیت بیمار او تکون من الهالکین یا شید مړ کېدونکو نه قال نو ویلو یعقوب علیہ السلام انما اشکو یقینا ز شکایت ښکارا کوم بثی د خپل خفګان و حزن د خپل غم الی الله الله تعالی تو اعلم ز پویګما من الله د طرف د الله نه ما لا تعلمون چې تاسو نه پویګی یا بنیا ای زما بچو اذهبوا زیلال شی فتحسسوا من یوسف ولټو یوسف لرا واخیو دا غرور لرا ولا تیأسوا من روح الله او من امید کېږئ د رحمت د الله نه انه شاندا دی لا ییأس من روح الله نه امید کېږي د رحمت د الله نه الا القوم الکافرون مگر قوم کافران فلما دخلوا علیه هر کله چې داخل شو پاغه باندې قالون ویل دیو یا ایها العزیز ای عزیز مصر مسنا رسیدل مونږ ته واهلنا الضر او زمون کورنۍ ته تکلیف وجئنا ببضاعه او راتل کړي دی منګه په قیمت سره مزجات معمولی غوندا فاوفي لنا الکیلا نو پورا را کومږ ته راشن وتصدق علینا او خیرات وکپ منګ باندې په قیمت کې را سره رعایت را سره وکا پر ریټ کې را سره گزاره وکا ان الله یجزي المتصدقین یقینا الله تعالی بدل ورکي خیرات کوونکو ته قال نو غور ویل هل علمتم آیت استپتلا ما فعلتم بيوسف هغه چې کله او تاسو د یوسف سره واخیو داغه د ورور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه پویوي قالوا نو غي ورته ویل انك لانت يوسف اي بشکم ته یوسف قال نو ورته ویل انا یوسف یم واذا خيو د زما ورور دی قد من الله علينا یقینا احسان کړی دی الله تعالی په مونږ باندې انه شاندار من یتقی څوک چې ویری د الله تعالی نه ويصبر او صبر وکړه فان الله لا يضيع اجر المحسنين یقینا الله تعالی نه برباد او نه ضایع کوي اجر د نیکانو قالوا دی ویل تالله قسم په الله لقد آثرك الله علينا یقینا غوروال درکړل تعالی الله تعالی په مونږ باندې وان كنا لخاطئين او یقینا یو منګه خطاکار
قال نو یوسف علیہ السلام ورته ویل لا تثریبا نشتره هیڅ ملامتیا علیکم اليوم پتا سبحان نن ورځې یغفر الله لكم بخنه دیو کې الله تعالی تاسو ته او هو ارحم الراحمین او د الله تعالی د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی اذهبوا بقمیصی هذا تاسو وی سه زما دا قمیص فالقوه علی وجه ابي نو واچوي دی لرا په مخ د پلار زما یاتی بصویرا شباغا بنا او شباغ لیدون کې واتونی بیاهلکم اجمعین او راولی ما ته خاندان ټول خاندان خپل ټول راولی ولما فصلت العیر هر کله چې جدا شو قافله قال ابوهم نویل پلار داغي انی لاجد ریح یوسف یقینا زخامخا محسوسوما بوی د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچرت تاسو ما بعقل نه غنئ که تاسو را در بیعقلی نسبت نه کوئ نو د یوسف بوی را باندې ولګېده قالو نو هغې ورته وی تالله قسم په الله انک لفی ضلالک القدیم یقینا ته خامخا پروتې په پخوانۍ مینه کې ضلالک القدیم په مینه پخوانۍ کې قالو هغې ویل تالله قسم په الله انک یقینا ته پروتې لفی ضلالک القدیم خامخا په مینه پخوانۍ کې فلما جاء البشیر هر کله چراغ زیری والا القاه علی وجهه نور وروای چاو د کمیس لرا په مخ داغه باندې پرتد بصویرانو شو غلیدون کې قال نو ویل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام الم اقول لكم ایمان ویل تاسو ته انی اعلم چې یقینا زړه خپویګم من الله ال طرف د الله نه ما لا تعلمون پاغه چې تاسو پینه پویګئ قالو نو دی بچوی ویل یا ابانا ای زمنګ بابا استغفر لنا بخنو غواړه مونږ د پاره ذنوبنا د ګناهونو زمنګا انا كنا خاطئین یقینا ومنګه خطا کارم قال نو یوسف یعقوب علیہ السلام ورته ویل قال ویل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سوف استغفر لكم ربي زرد چې زو بخنو غواړم تاسو د پاره د خپل ربنا یا دا چې یوسف علیہ السلام نه به تپوس وکم چې هغه معاف کړي او کنه چې هغه معاف کړي نو وروسته بدله بخنه غواړم ځکه د بنده حق دی تاسو سره او یا داسې دا چې د پیشمنی ټیم کې به تاسو له بخنه غواړم هغه ټیم کې ډېره ښه قبلیږي نو هغې ته به لږ انتظار وکړم انه هو الغفور الرحیم یقینا د الله تعالی دی بخونکی مهربان فلما دخلوا علی یوسف هر کله چې دی ور داخل شو په یوسف علیہ السلام باندې آوا الیه ابوی نو هغه نږدې ځای ورکه د خپل ځان سره خپل مور او پلار ته وقال ادخلوا مصر او ویل ورته یوسف علیہ السلام چې داخل شي دی ښار ته ان شاء الله آمینین کله الله تعالی خوښی په امن باندې وي ورفع ابویه علی العرش او اوچته کېنول خپل مور او پلار لره په تخ باندې وخروا له سجدا او هغې پرېوتل دته سجده کوونکي ټولو دته سجده ولګول د یوسف علیہ السلام ته وقال او ویل یوسف علیہ السلام یا ابتی ای زما پلاره هذا تعویل رؤیایا دا تعبیر د خوب زما دی من قبلو چې ما لیدلی او مخکې قد جعلها ربی حقا یقینا وګرځاو دی لره زما رب رښتونی وقد احسن بی او دی الله تعالی احسان کړی دی په ما باندې اذ اخرجنی من السجن کله چې زه راویستلی مه د جیل نه وجاء بکم من البدو او تاسو یې راوستلی د باندې نه من بعد ان نزغ الشیطانو ورستر دینا چې فساد پیدا کړو شیطان بیني و بین اخوتی په من زما او په مابین د ورونو زما کې ان ربی لطیف یقینا زما رب ډیر تدبیر کون کې د علم عایشاو خ تدبیر کون کې د علم عایشاو دا څه چې وی غواړي نو ول علیم الحکیم یقینا د الله تعالی یو د حکمت والده رب زما رب قد اتیتنی من الملک یقینا تارا کړه د ما ته د بادشاہینا وعلمتنی من تاویل الاحادیث او تا خودره د ما ته علم د تعبیر د خوبونو پاتویر السماوات ای پیدا کون کې د اسمانونو ولرز د زمکی انت ولی په دنیا ته زما مددگاری په دنیا او په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې توفنی مسلمان وفات کمال را په داسې حال کې چې زه مسلمان ما والحقنی بالصالحین او ما یوځې کا د نیکانو سره ذالک من انباء الغیب دا دی بعضی خبرونه د غیبو نوحیه الیکا چې موږ وحی کو تا ته وما کنت لدیهم او ته نوې د دیو سره اذ اجمعوا امرهم کله چې دیو
کله چې دیو اتفاق کو په خپل کار باندې مضبوطولو خپل تدبیر وما كنت لديهم او نوې ته د دیو سره اذا جمعوا امرهم کله چې دیو اتفاق کو په خپل کار باندې چې د یوسف علی السلام کوی ته غرزو وهم یمکرون او دیو چلونه جوړون کیو وما اکثر الناس او ندی زیات د خلقنا ولو حرستا اگر کته ډیر حرس کې سندي بمؤمنین ایمان راوړون کی وما تسالهم او تنغواړي د دیونه علیه په دې بیان باندې من اجرن س اجر او س مزدوری ان هو الا ذکر للعالمین نری دا قران مگر نصیحت دی د مخلوق د پاره وکای من آیات او ډیر داسې نخې دي یا څومره ډېرې نښې دي داسې معنی هم کولی شي وکأی من آیات او څومره ډېرې نښې دي په السماوات والارض په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې یمرون علیها چې دیو تیریږي په هغې باندې وهم عنها معرضون او بیا هم دیو د هغې نه مخ اړوي وما یؤمن اکثرهم او ایمان نه راوړي زیات د دیو نه بالله په الله باندې الا وهم مشرکون مگر په داسې حال کې چې دیو ورسره شرک کوونکي یعنی د ایمان باوجود بیا هم شرک کوي افامنو آیا دیو پامن کېدلی شي ان تاتیهم دا چې راشي دیو ته غاشیتون یو پټون کې عذاب من عذاب الله د عذاب د الله نه او تاتیهم الساعة یا راشي دیو ته قیامت بغتتن ناصافا وهم لا یشعرون او دیو نه پوهیږي قل وای پیغمبره هذه سبیلی دا زما لاره ده دا توحید زما لاره ده ادعو الى الله زرا بلما خلق لر الله تعالی بصیرتن په دلیل سره انا ز ومن اتبعنی سوچ زما تابعدار دي وسبحان الله او پاک دی الله تعالی وما انا من المشرکین او نه مزه د مشرکانو نه وما ارسلنا من قبلک او موږ نه دی لېږلی ستانه مخکې پیغمبره الا رجالا مگر سړي موږ نه دی لېږلی ستانه مخکې پیغمبره الا رجالا مگر سړي نوحي الیهم چې موږ به وحی کول هغې ته من اهل القرى د کلیوالونه افلم یسیرو فی الارض آیا دیو نه ګرځي په ځمکه کې فینظرو چې وګوري کیف کان عاقبة الذین څرنګه شو انجام دغه کسانو من قبلهم چې د دیو نه مخکې وو ولدار الاخرت او خامقا کور د اخرت خیر للذین دا غوره دی دا کسانو د پاره اتقوا چې متقیان دي افلا تعقلون تاسو ولې عقل نه لرئ حتی اذا استيأس الرسل تر دې چې کله نا امید بشول پیغمبران وظنوا ګمان به وکأنهم قد کذبوا چې یقینا د دیو دروغجنتیا شوې ده یقینا دیو دروغجن کړل شو جاءهم نصرنا نو را بغې دیو ته زمونږ امداد پنوجی من نشاو نو منگ بخلاصی ورکو اغا چاہتا چه زمنگ بخوخوام ولا يرد باسنا او نشی واپس کېدل زمنگ عذابان القوم المجرمین د قوم مجرمانونا لقد کان فی قصصهم یقینا شتره په بیان د دیو کی عبرت یو لوی عبرت لأولی الالباب د عقل د خاوندانو د پاره ما کان حدیثا نه دا قرآن یو قصه او یو خبره یفترا چې رضانه جوړه شوي ولکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دی د هغه کتابونو بین یدی چې د دې نه مخکې وتفصیل کل شیء او دا تفصیل د هر چیز دی وهدن او هدایت دی ورحمتا او رحمت دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان لري بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو منگا په مدد د نوم د الله د سی الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی الف لام میم را الله تعالی فویږي په معنا او مطلب د حروف باندې د حروف مقطعات دی یو ځای نه ویل کېږي جدا جدا ویل کېږي او صحیح خبردار چې د په معنا او مطلب باندې ول فویږي تلک آیات الكتاب د آیاتونه دی د کتاب والذي اغت انزل اليك چې نازل کړي شوی دی تا ته پیغمبره من ربک الحق ستا د رب د طرف نه دا حق دی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقنا لا یؤمنون ایمان نه راوړي الله الذي الله تعالی هغه ذات دی رفع السماوات بغیر عمد چې اوچت کړی دی اسمانونه بغیر د ستنونه ترونه چې تاسو وینئ هغې لره چې ستنې نشته یا بغیر د داسې ستنونه چې تاسو وینئ ګوره دوه معنی دي ښه
یو بغیر عمدین بغیر د ستنو نه ترونها چې تاسو یې هغې لره وګوره که نه ستنې پورې شته نشته. او دویمه معنی داسې شوه بغیر عمدین بغیر د داسې ستنو نه ترونها چې تاسو یې وینئ، یعنې ستنې شته دی خو داسې ستنې نه دي چې تاسو وینئ بلکې د الله د قدرت ستنې دي. ثم استوى علی العرش او بیا الله برابر شوی دی په عرش باندې. وسخر الشمس او تابع کړی دی نور والقمر او سپوږمۍ په کار یې لګولی دي نور او سپوږمۍ. کل یجري دا هر یو روان دی لاجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې. یدبر الامر انتظام کوي د ټولو کارونو یفصل الآیات په تفصیل سره بیانوي آیاتونه. لعلکم بلقاء ربکم توقنون دې دپاره چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکئ. وهو الذي مد الارض او د الله تعالی هغه ذات دی چې غوړولې د ځمکه وجعل فیها رواسیه او پیدا کړي دي په دې کې غرونه وانهارن او نهرونه ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه جعل فیها زوجین پیدا کړي دي په دې ځمکه کې جوړې اثنین دوه. یغشي الليل النهار اغوندی شپه ورځې ته یغشي اللیل اغوندی شپه النهار ورځې ته ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا ډېرې نښې دي لقوم یتفکرون دا قوم دپاره چې فکر کوي. وفي الارض او په ځمکه کې قطوع ډېرې ټوکړې دي متجاورات د یو بل سره جوختې دي وجنات او باغونه دي من اعناب د انګورونه وزرع او فصلونه دي ونخیل او کجوري دي سنوان د څانګو والا وغیر سنوان او بغیر د څانګو والا یا د سټو والا او بغیر سټو والا. یسقا بماء واحد وبکیږي په یو قسم اوبو باندې ونفضل بعضها على بعض او غوروالی ورکو منګه بعض ردی ته په بعضې باندې فی الاکلی په خوندونو کې او په خوند کې. ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات خامخا ډېرې نښې دي لقوم یعقلون دا قوم دپاره چې عقل لري. وان تعجب او که تعجب کې ته پیغمبره فعجب قولهم نو ډېره عجیبه ده وینا د دیو اذا کنا ترابا کله چې شو منګه خاورې اینا لفی خلق جدید ایا شو به منګه په پیدایش نوي کې. اولئک الذین دا هغه کسان دي کفروا بربهم چې کفر یې کړلی په خپل رب باندې. واولئک الاغلال فی اعناقهم او دا هغه خلک دي چې توقونه به واچولی شي د دیو په څټونو کې. واولئک اصحاب النار او دغه کسان اور واله دي هم فیها خالدون دیو به په دې اور کې همیشئ. ویستعجلونک بالسیئات او دیو غواړي ستانه پیغمبره هغه انجام د بدۍ عذاب غواړي. ویستعجلونک او دیو غواړي ستانه بالسیئات بدی یعنی عذاب د بدۍ چې کومه سزا د عذاب هغه غواړي. قبل الحسنتی مخکې د نیکۍ او د خوشحالۍ نه. وقد خلت او یقینا تیر شوي دي من قبلهم المثلات مخکې ردیونه عذابونه شرمونکي. وان ربک او یقینا ستا رب لذو مغفرت خامخا بخنه کوونکی دی للناس خلکو ته علی ظلمهم سره د ظلم د دیونه. وان ربک او یقینا ستا رب لشدید العقاب ډېر سخت عذاب والا دی. ويقول الذين كفروا او وای هغه کسان چې کافر دي لولا انزل علیه ولې نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې آیتون یو معجزه او یو نښه من ربه د طرفه د رب ددنه فرمایشي معجزه غواړي. انما انت منذر یقینا ته خو یره ورکوونکی ولکل قوم هاد او د هر یو قوم د پاره یو لارښودونکی دی. الله یعلم الله تعالی پوهیږي ما تحمل کل انثی هغه چې په خېټه بارې هر یو ښځه وما تغیض الارحام او په هغه څه الله پوهیږي چې کومې رحمونه وما تزداد او هغه څه چې زیاتوي. وکل شیء او هر یو شی عنده د هغه سره بمقدارین په یو خاص اندازه باندې دی. عالم الغیبی د الله پوی دی په پټو باندې و شهادت او په ښکارو باندې الکبیر ډیر لوی دی المتعال اوچت شان والا دی. سواء منکم برابر دی ستاسو نه من اسر القول هغه څوک چې پټی خبرې لره ومن جهر به او هغه څوک چې ښکاره کوي دی خبرې لره.
ومن او هغه څوک هو مستخف باللیل چې پټېدونکی دی د شپې وسارب بالنهار او ګرځېدونکی دی د ورځې له معقبات خاص د دې الله په اختیار کې دي نگران ملائکه له خاص د دې الله په اختیار کې دي معقبات نگران ملائکه من بین یدیه مخکې د دې بندنا ومن خلفه او رستو د دې بندنا یحفظونه حفاظت کوي د من امر الله په حکم د الله تعالی سره د انسان نمخ کې الله تعالی نگران ملائکه د انسان نمخ کې ورستو الله تعالی نگران ملائک مقرر کړي نردی بنده حفاظت کوي د الله په حکم سره ان الله یقینا الله تعالی لا یغیر نه بدلی ما بقوم هغه حالت چې وي په یو قوم باندې حتی یغیرو تر دې چې دیو بدل کی ما بانفسهم هغه څه چې دیو په نفسونو کې دي و اذا اراد الله او کله چې اراده وکړي الله تعالی بقوم په یو قوم باندې سوء اند بدی او د مصیبت فلا مرد له نو نشتره څوک واپس کون کې غیلرا وما لهم او نبید دیو د پارا من دونه ما سوا دا غینا من والین څوک مددگار هو الذی د الله تعالی هغه ذات دی یریکم البرقا چې خی تاسو تبریخنا خوفا د یری و طمعا او د تمی د پارا وینشئ الصحابه او پیدا کوي الله تعالی وریزي الثقال درنی ويسبح الرعد او پاکی بیانې رعد ملک رعد پرشتہ بحمده سره د تعریف د الله تعالی نه والملائکه او ملائک هم من خیفتی د وجد یرید الله تعالی نه ويرسل الصواعق او را لیږي الله تعالی تندرونه فیصيب بها رسی دغه تندرونه من یشاء چاته چې خوښ شي وهم یجادلون فی الله او دیو جګړه کوي د الله تعالی په باره کې وهو شدید المحال او د الله تعالی سخت نیونکی دی نیول کوي الله تعالی سخت عذاب کې را نیول کوي نو وهو شدید المحال د الله تعالی سخت نیونکی دی له دعوت الحق خاص داغه د پاره بلنه دا پرشتیا چې هغه را مدد کی خاص داغه د پاره بلنه دا پرشتیا نو هغه کرا مدد هغه تر مدد شو آیا والذین یدعون او هغه څوک چې دی را بلی من دونه ما سوا د الله تعالی نه نور خلق لا یستجیبون لهم هغوی قبولوالی نشي کولی د دیو د پاره بشین د هیڅ شي الا کباسط کفی مگر په شان د غوړونکي د خپلو لاسونو الی الماء اوبو ته د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی د اوبو نه لرې ناست دی او لاس یې ورخور کړی دی ورته او اوبو ته وایي راشئ چې اوبو ته ډېر هم آواز وکړي نو هغه اوبه ورله نه جواب ورکړي نو به اوبه راشي د ده لاس ته نشي راتلی څو پورې چې ورله چا راوړي نه او یا پسې دی په خپله تلی نه او دا اوبه یې څکلي نه هسې اوبو ته لاس غځولی دی نو دغه شانته کې دا بوتان او دغه شانته کې د الله نه ما سوا چې کم څوک د الله سره شریک جوړ کړي دي هغه هېڅ هم دی ورله نشي کولی الا کباسط کفی مگر پشان د غوړونکو د خپلو لاسونو الی الماء اوبو ته لیبلغ فاو دې دپاره چې ورسیږي دا اوبه د خولې ته وما هو ببالغه او نه دی هغه رسېدونکي ده ته وما دعاء الکافرین او نه دا بلنه او چغه د کافرانو الا فی ضلال مگر په ګمراهۍ کې ولله یسجد او خاص الله تعالی ته سجده لګی من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دی و من فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دی طوعا په خوشحالۍ و کرها او په ناخوښۍ باندې څوک په خوشحالۍ او څوک په ناخوښۍ وزلالهم او سوری د دیو بالغدو سبا والآصال او بیگا قل وای پیغمبر امر رب السماوات څوک دی رب د اسمانونو والارض او د ځمکې قل الله تورته وای چې الله تعالی دی قل وای پیغمبر فتخذتم آیا تاسو نیولې دی من دونه ما سوا د الله تعالی نه اولیاء نور مددگاران نور داسې دوستان لا یملکون لانفسهم چې هغوی اختیار نه لري د خپلو ځانونو دپاره نفعا د پیدې ولا ضره او نه د څه نقصان چې د ځان نقصان لري کی قل وای پیغمبره هل یستوی الاعمی آیا برابر دی ړانده والبصیر او لیدونکي ام هل تستوی الظلمات یا برابر دی تیری
ام هل تستوي الظلمات یا برابر دی تیری و نور و رڼاګانې ام جعلوا لله یا خودیو جوړ کړي دي د الله د پاره شرکا شریکان او داسې شریکان خلقو که خلقه چې پیدایش کوي هغې په شان د پیدایش د الله تعالی فتشابه الخلق علیهم نو ګډوډ شوی دی پیدایش په دیو باندې قل الله ته ووایه چې یوازې الله تعالی خالق کل شی پیدا کوونکی د هر یو څیز دی وهو الواحد القهار او دغه الله تعالی یو دی زورور دی انزل من السماء ماء دا الله تعالی راوری د اسمان نه اوبه فسالت اودیه نو بیا وبهیږي خوړونه بقدرها په خپل اندازه باندې فاحتمل السیل نو پورته کې سیلاب زبدن زگ رابیا اوچت په اوبو باندې ومما او د هغه څه نه یوقدون علی چې دیو ګرمۍ هغې لره فی النار په اور کې ابتغاء حلیة د پاره د طلب کولو د پاره د لټولو د زیوراتو او متاعین یا سامان زبد مثلو زګي د هغې په شان کذلک یضرب الله الحق دغه شان بیانې الله تعالی حق لره والباطل او باطل لره فاما الزبدو نو هر چې کم زګ دی په یذهب جفان هغه لاړ شي جفاءن بې پیدي او په وچېدو باندې لاړ شي واما ما ینفع الناس او هغه څه چې پیدا ورکوي خلکو ته کم زیورات دي کم ملغلرې دي دغه شانته کې کمی سپاو بدی پیم کو فی الارض نو هغه پاتې شي په ځمکه کې کذالک یضرب الله الامثال دغه شان بیانې الله تعالی مثالونه للذین استجابوا د پاره د هغه خلکو چې قبولوالی کړی دی او خبرې منلې ده لربهم د خپل رب الحسنا هغې له ښه بدله ده للذین د هغه خلکو د پاره استجابو چې خبرې منلې ده لربهم د خپل رب الحسنا ښه بدله ده والذین او هغه کسان لم یستجیبوا له چې خبرې نه ده منلې د الله تعالی لو ان لهم که چرته شي د هغې د پاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټوله ومثله معه او د دې په شان ورسره نورم شي لفتدوا به نو خامخا په پیدیه کې به ورکړي هغې لره اولئک دغه کسان لهم سوء الحساب دیو د پاره دی ډېر بد حساب او سخت حساب ومأواهم جهنم او زید اوسېدو د دیو جهنم دی وبئس المهاد او ډېر بد زید اوسېدو دی د جهنم افمن یعلم آیا نو هغه څوک چې پوهېږي انما انزل الیک چې بېشکه هغه چې نازل شوي دي تا ته پیغمبره من ربک له طرفه د ربستانه الحق هغه رښتیا دي کمن هو اعما آیا دې په شان د هغه چا کېدلی شي چې هغه ړوند دی انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت قبلی د عقل خاوندان الذین دا عقل خاوندان څوک دي نو الذین دا هغه خلق دی یوفون بعهد الله چې پوروالی کوي په لوزونو د الله تعالی باندې ولا ینقضون الميثاق او نه ماتي پخه وعده والذین او دا هغه خلق دی یصلون چې یو ځای کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړی دی الله تعالی په هغې سره ان یوصل چې یو ځای شي ویخشون ربهم او یریږي د خپل رب نه ویخافون سوء الحساب او یریږي د سخت حساب نه د بد حساب نه والذین صبروا او دا هغه خلق دی چې صبر کوي ابتغاء وجه ربهم د پاره د لټولو د رضا د خپل رب واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه وانفقوا مما رزقناهم او خرج کوي د هغه څه نه چې موږ ورکړلي دي ورته سرا په پټه وعلانیة او په ښکاره ویدرؤون بالحسنة او لرې کوي په نیکۍ سره سیئة بدۍ لره اولئک هم دا هغه خلق دی لهم عقب الدار چې د دیو د پاره دی ښه انجام د کور د آخرت جنات عدن جنت د همیشوالې دی یدخلونها چې داخلیږي به دیو هغې ته ومن او هغه څوک به هم داخلیږي صلحا چې نیکان دي من آبائهم د پلارانو د دیونه وازواجهم او د بیبیانو د دیونه وذریاتهم او د اولاد د دیونه والملائکة او ملائکه یدخلون علیهم داخلیږي به په دیو باندې من کل باب د هرې دروازې نه سلام
هغې به ورته وایي چې سلام دی وي علیکم په تاسو باندې بما صبرتم په دې وجه چې تاسو صبر کړی دی فنعم عقب الدار نو ډېر ښه دی انجام د کور د آخرت والذین ینقضون عهد الله هغه کسان چې ماتوي لوزونه د الله تعالی من بعد میثاقه وروستو د مضبوطوالي د هغې نه ویقطعون او پرې کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړی دی الله تعالی په هغې باندې ایو صلات د یو ځای کولو ويفسدون فی الارض او فساد ورانې کوي په ځمکه کې اولئک دغه کسان لهم اللعنة دیو باندې لعنت دی ولهم سوء الدار او د دې دپاره دی بد کور د آخرت الله یبسط الرزق الله تعالی پراخی رزق لمن یشاء چا لري چې خوښه شي ویقدر او تنګوي وفرحوا بالحیات الدنیا او دیو خوشحاله دي په ژوند دنیاوي باندې وما الحیات الدنیا او نه دی ژوند دنیاوي فی الآخرة په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر لږ سامان دی ویقول الذین کفروا او وای هغه کسان چې کافر دی لولا انزل علی ولې نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې آیتون یو معجزه یو نښه من ربه د طرفه د رب د ده نه قل وایه پیغمبره ان الله یضل یقینا الله تعالی ګمراه کوي من یشاء چاله چې خوښه شي ویهدي الیه او لاره ښیي خپل طرف ته من اناب هغه چاته چې راګرځي الله تعالی ته الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي وتطمئن قلوبهم او مطمئن کیږي د هغې زړونه بذکر الله د الله په ذکر باندې الا خبردار خبر شئ بذکر الله چې د الله په ذکر سره تطمئن القلوب اطمینان راځي زړونو ته مطمئن کیږي زړونه الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي طوبی لهم خوشحالي د هغې دپاره وحسن مآب او ښه ځای د ورتلو دی کذلک دغه شان ارسلناکه مونږ راولېږلې ته په امتن په داسې امت کې قد خلت من قبلها چې یقینا تیر شوي دي مخکې د هغې نه اممون ډېر امتونه لتتلو علیهم دې دپاره چې ته ولولې په دیو باندې الذي هغه کتاب اوحینا الیکه چې موږ وحی کړله د هغې تا ته پیغمبره وهم یکفرون بالرحمن او حال دا دی چې دوی انکار کوي د رحمان ذات نه قل وایه پیغمبره هو ربي دا زما رب دی لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ مګر دغه یو الله دی علیه توکلتو په دغه الله ما ځان سپارلی دی ویلی متاب او خاص هغه ته زما ورتلل دي ولو ان قرآنا دی ویل دی قرآن باندې وتا بمنګ الو منو دا قرآن بمنګ الو منو چې کله ته د دې په ذریعې سره دا غرونه د مکې ختم کی او دارنګې زمونږه د پاره دا بالکل یو صفا میدان شو دا غرونه پکې نه ولو ان قرآنا کچرتا وی دا قرآن سیرت به الجبالو چې روانولې شوې د دې په جبان دی غرونه او قطویات به الارض یا شلولې شوې په هغې سره ځمکه او کلم به الموتا یا خبرې کولې شوې د دې په جبان دی د مړو سره نو بیا به هم دې ایمان نه راوړئ او دارنګې یا د دې مطلب دا دی چې مخکینی کتابونه کچرته داسې وې نو دا به هم وې که نه مخکینی کتابونه تورات په هغه باندې غرونه نه روانېده په هغې ځمکه نه شلېده په هغې په وجه باندې مړو خبرې نه کولې انجیل کې هم دا صفات نه نو قرآن کې هم داسې خو نشته دی چې داسې چل به کېږي بلکې دا خو د هدایت دپاره راغلی د عمل دپاره راغلی بل لله الامر بلکې خاص الله تعالی دپاره د اختیار جمیعا ټوله افلم ییأس الذین آیا نه پوهېږي هغه کسان آمنو چې ایمان راوړلی ان لو یشاء الله که د الله تعالی خوښه وي لهدی الناس جمیعا نو هدایت به یې کړی وی ټولو خلکو ته ولا یزال الذین او همیشه به هغه خلک کفرو چې کفر یې کړلی تصویبهم چې رسیږي به دیو ته عذابونه بما صنعوا په هغه وجه باندې چې دیو کړي دي قارعة سخت عذاب به ورته رسیږي او تحل قارعة کړنګونکي عذاب او سخت عذاب
او تحلو قریبا او یا بنازلیږي دا نږدې من دارهم کورونو د دیو ته حتی یاتی وعد الله تر دې چې راشي وعده د الله تعالی ان الله لا یخلف الميعاد یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعدې نه ولقد استهزئ او یقینا ټوکې شوي برسول په ګڼو رسولانو پسې من قبلک ستانه مخکې فاملیت للذین نو ما مهلت ورکړی وه کسانو ته کفرو چې کفرې کړی دی ثم اخذتم بیا ما ونیول دیو لره فکیف کان عقاب نو څرنګه و زما عذاب افمن هو قائم نو آیا هغه څوک چې هغه ساتونکی دی علی کل نفس هر یو نفس لره بما کسبت سره د هغه امرونه چې هغه کړي دي وجعلوا لله شرکا او دیو جوړ کړي دی الله تعالی دپاره شریکان قل وای پیغمبر سموهم واخلی د دیو نومونه واخلی ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوي هغه ته دی الله ته بما په هغه څه باندې لا یعلمو چې الله پې نه پوهېږي فی الارض په ځمکه کې ام بظاهر من القول یا کوئ تاسو سرسري خبره ام بظاهر من القول یا کوي تاسو سرسری خبره بل زوین للذین بلکې ښایسته کړی شوی دی هغه خلکو ته کفرو چې کافر دي مکروهم چلونه د دیو وصدوا عن السبیل او بند شوي دي دیو د سمې لارې نه ومن یضلل الله او هغه څوک چې الله تعالی یې ګمراه کړي الله یې بېلارې کړي فما له من هاد نشته د هغه دپاره څوک لارښودونکی لهم عذاب دیو دپاره عذاب دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې ولعذاب الاخرت اشق او خامخا عذاب د آخرت ډیر سخت دی وما لهم نشته دیو دپاره من الله د طرفه د الله نه من واق څوک بچ کوونکی مثل الجنة التي مثال د جنت اغه وعد المتقون چې وعده شوی دي د متقیانو سره تجری من تحتها الانهار روان بی لاندې د ونو د هغې نهرونه یا لاندې د تصرف د جنتیانو نه نهرونه اکلها دائمون میوې د هغې به همیشه وي وذلها او سوري به هم د هغې همیشه وي تلک عقب الذین اتقوا دا انجام د هغه چا دی چې یریږي د الله تعالی نه و عقب الکافرین النار او انجام د کافرانو اور دی والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغې ته کتاب یفرحونه هغې خوشحالیږي بما انزل الیکه په هغه څه چې نازل شوي دي تا ته پیغمبره ومن الاحزاب او بعض د ډلو نه من ینکر بعضه هغه څوک دی چې انکار کوي د بعضې خبرو د قرآن نه قل وای پیغمبره انما امرتو یقینا ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله چې زه بندګي وکم او عبادت وکم د یو الله ولا اشرک به او زه شرک ونه کما د دې الله تعالی سره الله سره څوک شریک جوړ نه کم الیه ادعو خاص دی الله تعالی ته زه خلق را بلما و الیه مآب او خاص دغه الله تعالی ته زما ورتلل دي وکذلک انزلناه او دغه شان نازل کړی دی موږ دی قرآن لره حکما فیصله عربیه په عربی ژبه کې ولئن اتبعت او که چرته تا تابعداري وکړه پیغمبره اهواءهم د دیو د خواهشاتو بعد ما جاءک وروستو د هغې نه چې راغلی تا ته من العلم د علم نه ما لک من الله نه به ستا دپاره نه به ستا دپاره د طرفه د الله تعالی نه یا د الله په مقابله کې مې ولین څوک مددګار ولا واق او نه څوک بچ کوونکې ولقد ارسلنا رسلا یقینا لیږلي وو موږ ګڼ رسولان من قبلک ستا نه مخکې پیغمبره وجعلنا لهم ازواجا او ورکړي وو موږ هغې ته بیبیانې و ذریة او بچي و اولاد وما کان لرسول او نشته په اختیار دی پیغمبر کې ایاتي بآیاتین چې راوړي یو معجزه یو نښه وما کان لرسول او نو په اختیار د یو پیغمبر کې ان یأتی بآیاتین چې راوړي یو نښه الا باذن الله مگر په حکم د الله لکل اجل کتاب د هر یو وخت دپاره نیټه دا کتاب لیکلی شوي یمحو الله ما یشاء ورانی الله تعالی هغه چې د الله خوښوي ویثبتو او مضبوطوي چې کوم د الله خوښه شي وعنده ام الكتاب او د دې الله تعالی سره د اصل د کتاب و اما نرینک او که چرته وښیو موږ تا ته پیغمبره بعض الذي بعضې هغه څه نعیدهم چې موږ یې واده کوو د دې کافرو سره
او نتوفینک یا منگ وفات کو تالرا نو تبی ویننی پا انما علیک البلاغ یقینا پتا باندی رسول دی والین الحساب او پا منگ باندی حساب دا دیو دی اولم یرو آیا دیو نگوری انانات الارضا چه منگ رات لکو زمگتا ننقصوها چه کمو منگ دیل را من اطرافیا دا غاڑو زدینا خلق مری والله يحكم الله تعالی فیصله کوي لا معقب لحکمه نشتره څوک رستو کوونکی د هغې فیصلې لره وهو سریع الحساب او د الله تعالی جلد حساب والا دی وقد مکر الذین او یقینا مکرونه کړیو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دیونه فلله المکر خاصم الله تعالی لره دی تدبیرونه جمیعا ټول او جواب د مکر ټول یعلم ما تکسبو پوهیږي د الله تعالی په هغه څه باندې چې کوي کل نفس ناری انسان وسیعلم الکفار او ډیر زر به پته ولګي کافرانو ته لمن عقبى الدار چې د چا دپاره دی ښه انجام د کور د آخرت ویقول الذین کفروا او وای هغه کسان چې کافر دی لست مرسلا چې نه یې ته رالیږلی شوې قل وای پیغمبره کفا بالله شهیدا پوره دی الله تعالی ګواه بینی و بینکم پا ما بین زما و پا ما بین ستاسو کی ومن او اغڅوکم گوا دی عنده علم الكتاب چی اغسر دی علم د کتاب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو منگا پا مدد دنم دا اللہ دسی اللہ چی عام مہربان او خاص مہربان دی الف لام را الله تعالی فویږي په معنا او مطلب د دې حروف باندې کتابون دا یو کتاب دی د عظیم الشان کتاب دی لوی شان والا کتاب دی کتابون دا د لوی شان والا کتاب دی انزلنا او چې مونږ را لېږلی الیک تا ته پیغمبره لتخرج الناس دې دپاره چې ته راوباسې خلک من الظلمات د تیارونه الی النور رڼاګانو ته باذن ربهم په حکم د خپل رب باندې الی صراط العزیز الحمید لارې د زورور ستایلی شوي ذات ته الله الذي الله تعالی هغه ذات دی له ما فی السماوات چې خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض وا چې په ځمکه کې دي وویل للکافرین او تباهی د کافرانو دپاره من عذاب شدید د عذاب څخه نه الذین هغه کسان یستحبون الحیات الدنیا چې خوښوي ژوند دنیاوي علی الاخرة په مقابله د آخرت کې ویصدون عن سبیل الله او خلق منع کوي د لارې د الله تعالی نه ویبغونها عوجا او لټوي په هغې کې کوږوالی او عیبونه اولئک دا خلق فی ضلال بعید په ګمراهۍ لرې کې دي وما ارسلنا من رسول او موږ نه دی رالیږلی هیڅ یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر په ژبه د قوم د هغه باندې لیبین لهم دې دپاره چې بیان وکړي دیو ته وضاحت ورته مسلو وکړي فیضل الله نو گمراه کوي الله تعالی من یشاء چاله چې وغواړي ویهدي من یشاء هدایت ورکوي چاته چې خوښه شي وهو العزیز الحکیم د الله تعالی زورور حکمتونه والا دی ولقد ارسلنا موسی یقینا لیږلی موږ موسی علیه صلات وسلام بیااتنا په خپلو آیاتونو باندې ان اخرج قومک دا چې راوباسه خپل قوم لره من الظلمات د تیارونه الی النور رڼاګانو ته وذکرهم او وریاد که دیو ته بایام الله اغا واقعات د ورځو د الله وذکرهم او وریاد کدیوتا بایام الله اغا واقعات د الله تعالی چې مخکینی کم واقعات دي یا ورځې د الله تعالی مطلب چې مخکې خلکو ته څومره عذابونه میلاو شوي چې چا نه و منلی او چا چې منلی و نو هغې ته څومره نعمتونه ورکړلی شوي ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې د عبرت دی لکل صبارین د هر صبر کوونکي شکورین شکر ایستونکي دپاره وإذ قال موسی لقومه کله چې وی موسی علیه صلات وسلام خپل قوم ته اذکروا نعمت الله یاد کوئ نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی په تاسو باندې اذ انجاکم من آل فرعون کله چې الله بچ کړی تاسو د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسولی تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابونه ویذبحون ابناءکم او حلالول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او دارنګې ژوندی به پرېښودلې ستاسو زنانه او لوڼه
وفی ذالکم بلاؤن او پدی کی امتحانو من ربکم د طرف رب ستاسو نه عظیم لوی امتحان و استاذن ربکم او کله چې اعلان وکستاسو رب لئن شکرتم کچرت تاسو شکر ادا ک لازیدنکم خامخا زب زیات کم تاسو لرا ولئن کفرتم او ک تاسو ناشکری وکړه ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب ډیر سخت دی وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ان تکفروا که چرته تاسو کوپر کوئ او ناشکری کوئ انتم تاسو ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي جمیعا ټوله نو په ان الله لغنی حمید پروا نشته ځکه په ان الله یقینا الله تعالی لغنی خامخا بې پروا دی حمید ستایلی شوی ذات دی کته صفت ونه کې نور ډیر مخلوق دی الم یاتکم آیا نه دی راغلی تاسو ته نبأ الذین واقعات دغه کسانو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې قوم د نوح علیه السلام عادیان او سمودیان والذین او هغه کسان من بعدهم چې وروستو د دیونه لا یعلمهم نه پیژني هغې لره الا الله مگر یو الله جاءتهم رسلهم راغلي و هغې ته رسولان د دیو پیغمبران د دیو بالبینات په واضح دلایلو پردو ایدیهم مختلف معنی دی پردو ایدیهم نو واپس کلو اغی خپل لاسونه فی افواهیم په خپلو خلو کې یو معنی دا ده چې پردو ایدیهم اغی واپس کلو خپل لاسونه فی افواهیم په خپلو خلو کې یعنی ګوره ډېر ډېرې غصې نه دا خپل لاس بچیچو د خپل لاس باندې چک ولګاو خپل لاسونو باندې چک د بعضې خلکو عادت دی غوسه شي که نه نو خپل ځان چیچي نو داسې د خپل ځان باندې به په خپلو ګوتو باندې به چکونه شروع کړه یو معنی دا شوه چې پردو ایدیهم دی واپس کړه خپل لاسونه پی افواهیم په خپلو خلو کې او دویمه معنی فردو ایدیهم دیو به واپس کړه ایدیهم لاسونه خپل فی افواههم په خلو د پیغمبرانو کې خپل لاسونه به راواغسته نو د پیغمبرانو په خلو باندې به کېښوده یعنې داسې د بعضې خلکو عادت داسې چې بس بل ته وایي غلی شم دا خپل لاس ورولو د هغه په خوله باندې ږدي نو د پیغمبرانو په خلو باندې به لاسونه یې ښوده چې چپ شه دا خبرې مه کوه فردو ایدیهم دی واپس کړه خپل لاسونه فی افواهیم په خلو د پیغمبرانو کې او یا بل معنی دام ده چې فردو ایدیهم دی واپس کړه لاسونه د پیغمبرانو فی افواهیم په خلو د هغې کې د هغې لاسونه به یې راواخیسته د هغې په خلو به یې کېښوده وقالو دی ویل انا کفرنا یقینا کفر کوو موږ بما ارسلتم په هغه څه چې تاسو رالیږلی شوي به په هغې باندې و انا لفی شکین او یقینا خامخا موږ په شک کې یو مما د هغه څه نه تدعوننا چې تاسو رابلی موږ الیه هغې ته موري په سخت شک کې قالت رسلهم او به ویل پیغمبرانو د دیو افی الله آیا په باره د الله تعالی کې شکون تاسو شک کوئ پاتویر السماوات والارض چې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی یدعوکم رابلی تاسو لره لیغفر لکم چې بخښنه وکړي تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو ويؤخركم او رستو کوي تاسو لره الى اجل مسمى نیټه مقرره ده قالوا ویل دی ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر انسانان یې زمونږ په شان تريدون تاسو غواړئ ان تصدونا دا چې بن کوي تاسو مونږ لره عما کان یعبد آباؤنا دا هغه څه نه چې بندګي به کوله زمونږ مشرانو پاتونا بسلطان مبین نو راوړئ مونږ ته څه دلیل ښکاره قالت لهم رسلهم ویل به دیو ته پیغمبرانو دیو ان نحن نیو منگا الا بشر مثلکم مگر انسانان یستاسو بشان ولکن الله یمنو لیکن الله تعالی احسان کوي علی من یشاء پچا باندې چې خوغه شي من عبادی د خپل بندگانو نه وما کان لنا او نشتره زمنګ په اختیار کې ان اتیکم بسلطان دا چې راوړو منګ تاسو څه دلیل الا باذن الله مگر په حکم د الله وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې پلیتوکل المؤمنون ځان دی وسپاری مومنان وما لنا او صد شو دی مونږ لره
وما لنا او څه شو دی مونږ لره الله نتوکل علی الله چې مونږه ځان نسپارو الله تعالی ته وقد هدانا سبلنا او یقینا دی الله تعالی خودل دی مونږ ته لارې د هدایت زمونږه ولنصبرن علی ما اذیتمونا او خامخا صبر وکړو مونږه په څه باندې چې تاسو تکلیف راکوئ مونږ ته وعلى الله فلیتوکل المؤمنون فلیتوکل المتوکلون او خاص په الله تعالی باندې ځان وسپاری ځان سپارون کی توکل دیو کی توکل کون کی وقال الذين كفروا او ویل هغه کسانو چې کافر دي لرسولهم خپلو پیغمبرانو ته لنخرجنکم خامخا موږ به وباسو تاسو لره من ارضنا زموږ د ځمکې نه او لتعودن یا خامخا تاسو به کیږئ په ملتنا زموږ په دین کې فاوحی الیهم ربهم نو وحی وکړله هغې ته رب د دیو د پیغمبرانو ته الله وحی وکړله لنهلکن الظالمین چې خامخا هلاکو به موږ ظالمانه ولنسکننکم الارض او خامخا آباد بگو تاسو لرا پزمکه کی من بعدی مرستو ردیونا ذالک لمن خافا دا وعده دا اغا چا دا پارا دا چی یریگی مقامی زما دا پیشینا زما دا ودریدونا چی ما تو پیش کیگی وخاف وعید او یریگی زما دا عذابا واستفتحو او اغی پتحو غختلا وخاب کل جبار او نا مراد شوهر یو سرکش عنید زدی سرکش او زدی من ورائی جهنم مخکې ردیونا دوزخ دی جهنم دی ویسقا او سکولی بشی بدیو باندې من ماء سودید داغه اوبونه چې وینې زوی دي یتجرعه ګوټ ګوټ بکی داغینا ګوټ ګوټ بسکی داغینا ولا یکاد یسیغه او نږدې نه دا چې تیرې کې دی اوبو لره ویاتیه الموت راځي به دې ته مرګ من کل مکان د هر طرفه وما هو بمیت او نه به یې دا مړ کیدونکي ځکه مرګ خو ختم شوی دی ومن ورائه جهنم او مخکې ردیونه جهنم دی ومن ورائه عذاب غلیظ او مخکې ردیو تبا عذابی ډیر سخت مثل الذین کفروا مثال دا کسانو چې کفر کړل بربهم په خپل رب باندې اعمالهم عملونه د دیو کراماتین پشان د شګې دي د شګې او د ایرې پشان د کې دي پشان د ایرې دی ایرې مثل الذین مثال دا کسانو کفرو چې کفر کړل بربهم په خپل رب باندې اعمالهم عملونه داغي کراماتین پشان د ایری دی اشتدت به الريح چې سخت و چلیږي پاغي باندې هوا او سیلی پی یوم عاصفین پاغه ورځ تیزی سیلی والا کی عاصف هغه سیلی ته ویل کیږي چې دا ونی وبټي ماتي لا یقدرون دیو به قدرت ونلري مما کسبو دا هغه عملونه چې دیو کړي دی اعلی شین په هیڅ شي باندې ذالک هو الضلال البعید دا د ګمراهي ډیر لري د حق نه علم ترایت نګوري پیغمبره ان الله خلق السماوات چې الله تعالی پیدا کړل اسمانونه ولرزو زمکا بالحق په حق یا د حق د ښکار کولو د پاره این یشاء کد الله تعالی غواړي یذهبکم نو ختم بکی تاسو لرا ویاتی بخلق جدید او را بولی نور مخلوق وما ذلک علی الله بعزیز او نه دا کار په الله باندې سګران وبرزول الله او مخامخ بشدیو الله تعالی ته جميعا ټوله فقال الضعفاء نو بوي هغه کمزوري دا کم چې نور پس روان دي کمزوري للذین اغا خلقو تا استکبرو چاگی تکبر کڑیو مانا غٹان او لیڈران چی داغی تابیداری بکیدے شوا انا کننا لکم تبعا یقننو منگا استاسو تابیدار فهل انتم مغنونا آیا تاسو وس لری کولی شی زمانگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا من شین سشین قالو نو دا لیډران بورته وای لو هدان الله کچرته هدایت کړي مونږ ته الله تعالی لهدیناکم نو بتاست هدایت کړي سواء علینا برابر د پمنګ باندې اجازیانا ک پر یاد کو مونږه هم صبر نو ک صبر کو مونږه ما لنا من محیص نشتر زمونږ د پاره خلاصې وقال الشیطان او بوای شیطان لما قضی الامر هر کله چې فیصله وشي د کار ان الله وعدکم یقینا الله تعالی وعده کړي و تاسو وعد الحق وعد پرشتیا و وعدتکم مام در سره وعده کړي و پاخلبتکم نو بیا می داغي خلاف وک
او د هغې چې کوم دی نو تاسو سره مې د هغې خلاف وکړو وما کان لیا او نو زما علیکم په تاسو باندې من سلطان څه زور مې د باندې نه و الا ان دعوتکم مگر ما دعوت درکړی تاسو ته رابللی مې وی تاسو فاستجبتم لی نو تاسو خبره ومنله زما فلا تلوموني پس مه ملامته کوئ ما لره ولوموا انفسکم ملامته کوئ خپل ځانونه ما انا بمصرخکم نه یم زه پریاد اوریدونکي ستاسو وما انتم بمصرخیه او نه تاسو پریاد رسی کولی شئ زما انی کفرتو یقینا ز کفر کوم او انکار کوم بما اشرکتمونی دا هغه څه نه چې تاسو شریک کړي زما سره من قبل د مخکې نه ان الظالمین یقینا ظالمان لهم عذاب علیم دیو د پاره عذاب دی دردناک وادخل الذین او داخل بشي هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي جنات داسې جنتونو ته تجری چې روان به من تحت الانهار لاندې د ونو دا غینه نهرونه یا لاندې د حکم او د تصرف او د اختیار د جنتین نهرونه خالدین فیها همیشتن به پدې کې باذن ربهم په حکم د خپل رب باندې تحیتهم فیها سلام یو بل سره ملاقات د دیو په دې کې د سلامي علم ترایتن ګوري کوي په ضرب الله سرنګ بیانې الله تعالی مثلا مثال کلمتن داغه کلمې طیبتن چې پاکه ده کشجرتن طیبتن پشان د پاکې ونی او د پیدمندی ونی اصلها ثابتون چې داغي جرل مضبوطی و پروا فی السما او داغی څانګې په اسمان کې یعنی برختلی توتی اکلا ورکی خپلو میوو لرا کل حین هر وقت باذن ربیا په حکم د خپل رب باندې ویضرب الله الامثال او بیانی الله تعالی مثالونه للناس خلقو ته لعلهم یتذکرون دې لپاره چې د نصیحت واخلي ومثل کلمة خبیثة او مثال د کلمې ناپاکې کشجرة خبیثة په شان دغه ونې ناپاکې دی وجتثت من فوق الارض چې هغه راختری د پاسه پزمکه باندې لاندې جرل مضبوطی نه دي د زمکه په سر راختل ما لها من قرار نوی د هغې دپاره مضبوطوالی او پاتې کېدله یثبت الله الذین مضبوطی الله تعالی هغه کسان چې ایمان راوړل دی بالقول الثابتي په مضبوطه خبره باندې په الحیات دنیا په ژوند دنیاوي کې وفي الاخرت او په آخرت کې هم ويضل الله الظالمین او ګمراه کوي الله تعالی ظالمانو لره ويفعل الله ما یشاء او کوي الله تعالی هغه څه چې د الله خوښه شي علم ترایت نه ګوري الذین کسانو ته بدلوا نعمت الله چې بدل کړی دی نعمت د الله تعالی کفرن په کفر سره واحلوا قومهم او را کوس کړی دی خپل قوم لره دار البواری کور د هلاکت ته جهنم چې جهنم دی اسلونه داخلیږي باغې ته وبئس القرار او ډیر بد ځای د اوسېدو دی دا اوره وجعلوا لله او دیو جوړ کړلی د الله تعالی د پاره اندازن شریکان لیضلوا عن سبیلی دې دپاره چې ګمراه کړي دا خلک د لارې د الله نه قل وایه پیغمبره تمتعوا پیدا واخلئ فإن مصیرکم الی النار یقینا ستاسو ورتلل دی ورته قل لعبادی الذین وایه زما بندګانو هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړئ یقیموا الصلاة چې پابندي کوئ د مانځه وینفقوا مما رزقناهم او خرچ کوئ د هغه سنا چې موږ درکړل تاسو ته سرن په پټه باندې وعلانیتن او په ښکاره من قبل ان یاتی یوم مخکې د راتلو د داسې ورځ نه لا بیون فی چې نه به یې اخیستل خرڅول پای کې ولا خلال او نه به دوستانی الله الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي د اسمان او ځمکې وانزل من السماء ماء او راوري د اسمان نه اوبه فاخرج به نور وباسی پدې سرا من الثمرات د میوون رزق لكم خوراک ستاسو د پاره وسخر لكم الفلك او تابع کړي د ستاسو د پاره کشتۍ لتجریه په البحر د پاره چې رواني په دریاب کې به امر په حکم د الله وسخر لكم الانهار او تابع کړي ستاسو د پاره نهرونه وسخر لكم الشمس او تابع کړي د ستاسو د پاره نور والقمر او سپوږمۍ دائبین چې همیشه روان دي وسخر لكم الليل او تابع کړي د ستاسو د پاره شپه او نهار او ورځ وآتاکم او درکړي دي تاسو ته من کل ما سألتموه دا هغه څیز نه چې تاسو یې غواړئ
او استادو بکی خیری نو یا د لا په دنیا کې هر څه درکې او یا د هغې په وجه درنه مصیبت لري کی او که دنیا کې نه مصیبت لري شي او نه تاسو لا هغه څیز درکړلی شي نو آخرت کې خو دي نو کومه دعا چې انسان کوي نو دا په زول نه ځي هر شیز الله ورکوي خو یا دلته یا په آخرت کې وان تعدوا نعمت الله او که چېرته تاسو شمارئ نعمتونه د الله تعالی لا تحصوها نو نشئ شمارلی هغې لره ان الانسان لظلوم یقینا انسان خامخا ډېر غټ ظالم دی کفار او ډېر ناشکره دی وإذ قال ابراهیم کله چې وی ابراهیم علیه الصلاة والسلام رب جعل ای زما ربه جوړ که هذا البلد دا کلی آمنا د امن والا وجنبني او لري وساتما وبني او زما زامن لره ان نعبد الاسنام دی بندګۍ د بوتانو نه ربي ای زما ربا انهن ازللنا یقینا دیو گمراه کړلی کثیر من الناس ډیر د خلقونه فمن تبعني نو چا چې زما تابعداري وکړه په انه مني یقینا هغه زما د ډلې نه دی ومن عصواني او چا چې زما نافرماني وکړه فانک غفور رحیم یقینا ته بخونکې مهرباني ربنا ای زمونږ ربا انی اسکنتو یقینا ما اوسول ما آباد کړه من ذریتی د خپل بعضې اولاد نه بوادین په یو داسې میدان کې غیر ذی زرعین چې هغه نه دی د فصل والا عند بیتک المحرم په خوا د کور ستا عزتمن کې ربنا ای زمونږ ربا لیقیموا الصلاة دې دپاره چې دیو پابندیو کې د مانځه فجعل افئدة من الناس نو ترا وګرځه وزنونه د خلکو دې طرف ته تهوی الیهم چې مایله شي دیو ته ورزقهم من الثمرات او رزق ورکه دیو ته د میوونه لعلهم یشکرون دې دپاره چې دیو شکر وباسي ربنا ای زمونږ ربا انک تعلم یقینا تا ته پته ده ما نخفي د هغه څه چې موږ یې پټو وما نعلن او د هغه څه چې موږ یې ښکاره کوو وما یخفى علی الله او نه پټېږي په الله تعالی باندې من شیء هیڅ یو شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء په اسمان کې الحمدلله الذي ټول صفتونه د کمال او د خدایتوب الله تعالی هغه ذات لري دی وهب لی علی الکبر چې رای کماته په بوډاوالي کې اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام ان ربی لسمیع الدعاء یقینا زما رب خامخا قبلونکې او اوریدونکې د دعاګانو دی رب جعلنی ای زما ربا جوړ کمال را مقیم الصلاة پابندي کوونکې د مانځه ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم ربنا ای زمونږ ربا وتقبل دعا او قبول که زما د دعا ربنا اغفر لی ای زمونږ ربا بخنه وکړې ما ته ولی والدی او زما مور و پلار ته وللمؤمنین او تمامو مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب په هغه ورځ چې کیږي به حساب ولا تحسبن الله او ته ګمان مه کوه په الله تعالی باندې غافلا چې ناخبره دی اما یعمل الظالمون د هغه څه نه چې کوي دا ظالمان انما یؤخرهم یقینا موږ رستو کوو دی لره لیومن هغه ورځ ته تشخص فیه الابصار چې ټیغې به راوتي پای کې سترګې کړاغې به راوتي پای کې سترګې مهطعین منډې به وهي مقنعي رؤوسهم او اوچت کړي به یې خپل سرونه سرونه مې اوچت کړي مطلب دا دغه به ورته لګېدلی دی مرۍ کې دا توقونه به ورته پراته وي که نه نو د هغې د وجې نه به د ښکته نشي کتلی لا یرتدو الیهم نه به واپس کېږي دیو ته طرفهم هغه سترګې د دیو نظر د دیو و افئدتهم هوا او زړونه د دیو به خالي وي د هر څه نه زړونه به د هر څه نه خالي وانذر الناس او ویروه دی خلکو لره یوم یاتیهم العذاب په کوم ورځ چې رابشي دیو ته عذاب په یقول الذین ظلموا وایي به هغه کسان چې ظلم یې کړلی ربنا ای زمونږ ربا اخرنا وروستو که مونږ الی اجل قریب هغه نیټې نږدې ته نجیب دعوتکه مونږ به ومنو ستا دا خبر او ستا دا دعوت ونتبع الرسل او تابعداري به وکړو ستا د پیغمبرانو اولم تکونو الله وایي اولم تکونو اینوی تاسو اقسمتم چې قسمونه هم کړي و من قبل مخکې ما لکم من زوال چې نشته ستاسو دپاره هیڅ زوال او پناه کېدله وسکنتم او تاسو اوسېدلي وئ پی مساکن الذین په کورونو دغه کسانو کې ظلمو چې ظلم یې کړی و انفسهم په خپلو ځانونو باندې وتبین لکم او ښکاره شوی تاسو ته کیف فعلنا بهم چې څرنګه کار کړی و موږ د هغې سره وضربنا لکم الامثال او بیان کړی دی مونږ تاسو ته مثالونه
وقد مکروا یقینا دیو مکرونه کړیو مکرهم مکرونه او چلونه خپل وعند الله مکرهم او الله تعالی سره دی جواب د چلونو د دی وین کان مکرهم اگر کو چلونه او مکرونه د دی ولي تزول منه الجبال چې او خوځيږي داغي نغرونه فلا تحسبن الله پس ته ګمان مکو په الله تعالی باندې مخلف وعده مخالفت کوونکې د خپل وعده رسول او د خپل رسولانو سره ان الله عزیز یقینا الله تعالی زور ور دی ذو انتقام بدلا غستون کې دی یوم تبدل الارض فاغ ورځ باندې چې بدل بشي د ازمکا غیر الارض علاوه د ازمکینا والسماوات واسمانونه بدل شي وبرزوا لله او دا خلق به مخامخ شي الله تعالی ته الواحد چې یو دی القهار زور ور دی وتر المجرمین او تبینی دا مجرمان یومئذین په دغه ورځ باندې مقرنین تړلې شي بی پل اسپادی په زنجیرانو کې سرابلهم کمیسونه د دیو بی من قطرانین د ګوګړو نه مطلب دا چې هغه ډیر د یو شیز به د ګوګړو په شان ته کې چې هغه به ډیر زیات ګرمي کې هم او په بدن پورې بنخلی هم وتغشا وجوههم النار او پټي بر دیو مخونه ور ليجزي الله دې لپاره چې بدل ورکړي الله تعالی کله نفس ناری و انسان ته ما کسبت دا غس چې د کړي ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی جلد حساب والده هاذا بلاغ دا قرآن در رسولو کتاب دی للناس خلقو د پاره ولینذروا به او دې د پاره چې وی رولې شي په دې سره د خلق وليعلموا دې د پاره چې د پته ولګي انما هو اله واحد چې یقینا دغه الله تعالی حقدار د بندګۍ یو دی وليذکر او دې لپاره چې نصیحت واخلي اولو الالباب د عقل والا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو منګه په مدد د نوم د الله د سی الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی الف لام را الله تعالی فیږي په معنا او مطلب د دې حروفو تلک آیات الکتاب دا آیاتونه دي د کتاب و قرآن مبین او د قرآن ښکارا او د قرآن واضحه